بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی. دا مخال زه په جلو کې موجود یم. جلو دی بیا خمید میاډیره ده. خمید میاډیره ته چې کله د شپې داسې 12 بجه وه چې خلکو وی زمونږ کورونو ته اوبه رالي. دا خلک محفوظ وو، د دوی په تصور کې هم نه وه چې دا واله به راځي او دا واله به راډکېږي. خو بدقسمتۍ نه ولې راله دا وګوره جي د اوبه چې څنګه راغلي نو دا ګوټپیر نه کوي. دی ګوټپیر کولی شو خو چې دې ځای کې ورته مضبوطې پشتې لګېدلې وي، مضبوطې بارۍ ورته لګېدلې وي، نو دا اوبه چې کوم دی چې څنګه راغلي دي نو ډایرکټ تللي دي. نو په سوونو ایکړه ځمکې کورونه او په یو کور کې 5 فوټه چې کوم دی نو اوبه ګرځېدلې دي. د هغوی سامانونه هغوی ته ډېر کافي زیان اړولی دی. اوس کتونکو یو خو د حکومت غفلت، هغو په دې سیلاب کې هر چا ولیده چې ټنګ تصویره او ټنګ تصویره چاله هغه چاولې نه دي چاولې هغه هم ورنه کړې، او چې کومې انجیوګانو چاولې روړې وي نو په هغې یې خپل نوم او برې ته یې پتاول چې مونږ خو هم افلاطونانو د خلکو خدمت کوو. دا زما د 400 منتخب نمایندګانو کارکردګي ده. اصلي ځمکني حقایق چې کوم دي. ښه بیا بله خبره ورته کومه، دا پشتې چې کومې دي دا تاسو وینئ که نه، د دې 3 فوټه چې کوم دی په ځمکه کې ښودلي ټیکهدارې، زه درته دا ځای کنم او ما ته 3 فوټه لاندې وخیزه، دا ته زه اوس کنم دا غټ غفلت دی. 3 فوټه لاندې ښودلي دي نشته، او 3 فوټه لاندې څه لخې 3 فوټه ماله بره ښې په دې باندې اوبه د پاسه وروړلي دي. قوم سره دوکه روانه ده، پراډ روان دی، سزا و جزا نشته. دا په انصاف باندې مبني حکومت چې موږ به انصاف کوو، موږ به خلکو سره احتساب کوو، د خپلو سره احتساب وکړي، بیا د نورو غم کوئ. په دې صوبه کې او په دې ضلع کې چې کم کرپشن روان دی، د راشه د اریګیشن محکمه رونیسه که نه، په دې کې چې کم خلک ملوث دي دا سریعام د پانسي کېدو قابل دي. د دوی د لاسه چې کم دی د خلکو کورونه، مالونه، فصلونه دا تباه شو. کتونکو دا خبرې زه په دې کوم چې دا معمولی شان خبره ده، او دې معمولی خبرې چې کم دی د جلو په سوونو کورونه تباه کړل، د خمید میاډیرې په سوونو کورونو ته اوبه لاړې، صرف په دې باندې دا پشتې کول وې سریعام. دا نیغه واله را روانه ده، بس اوبه رالي هلته چې د سیند اوبه پې څنګه رالي نو ډایرکټ په دې کلي ورخطا شوي. د دې خل شته، د دې افت مخه نیول کېده شوه، خو چېرې پلانینګ وي، چېرې لایحه عمل وي، چېرې د دوی قوم ته توجه وي، د دوی قوم محفوظه کېدلو. او مشوره در کومه په دې کې د هغې نه زیات کمیشن دی وی کې 3 فوټه خو پټې کړي دي که نه لاندې، دا 3 فوټه به بره ځي. ښه دا اریګیشن محکمه دا یو ټیکنیکل خبره ده. دا ټیکهدار چې کوم دی دی موږ ته لاندې 3 فوټه وښیي او لاندې بیا ویم نو د هغې بیل پاس کړي، یعنې په هغه 3 فوټو باندې ټوله 400 چې کومه ده دا ګیرېدې شوه. دا مشران ټول موجود دي. مشر خپله پېژنګلو که څه به وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د مانوم سرپرات دی، د جلو کلي اوسېدونکی ما. زمونږ دې کلي ته چې کوم دا سیند راغلی دی دا خیالي نه راغلی دی، د جلو په حمید میاډیره باندې راغلی دی. دا پخوا چې کوم دا ډېر لوی سیند و، دې کې بیا انکروچمنټ د زمیندار وګوره چا چې ورته پټري مخامخ هغوی پکې وروره په میز کې سپیدار کرلی دي، ونې پکې کرلی دي، د هغې په وجه باندې د سیند نه ناله جوړه شوې ده. نو زما محمود خان نه، وزیر اعلی محمود خان نه، اریګیشن ډپارټمنټ دا مطالبه را چې پلیز مهرباني وکړئ تاسو راشئ د دې سیند خپل حد وګورئ، او دې کې چې چا د انکروچمنټ کړی دی دا دغه پکې کرلی دي نو مهرباني وکړئ دا ته لرې کړئ او د خپل هغه سیند موږ ته خط چې کوم دی نو هغه بحال کړئ. د دې په وجه باندې کال په کال زموږ نقصانونه کېږي، کورونه هم ورانېږي، فصلونه هم ورانېږي. نو زما دا خواست دی چې مهرباني وکړئ او دا موږ ته چې کوم دی نو دا انکروچمنټ د سیند وکړئ او دا خپل حدود ته راولئ. بابا څه به په دې موقع بس زه خو د ډېرې مودې یم، ما له خو نور بیان نه راځي. خو دا سیند به نور کله داسې ډک بهده، ډېر به ډک بهده، خو دې کلو ته نسخان نه رسولې. ولې چې سیند کوله و، سیند کوله و او اوبه پکې ډېرې بهدې، خو نسخان چاته نه رسولې. اوس پکې خلکو دا ډکي وکرل، والې ته جوړه کړه او بس سا نسخان خلکو له ورکوي او اوبه راځي او خلک متاثره دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ممتاز زما نوم دی، زموږ دا خواست دی چې موږ ته دا سیند غاړې لکه څنګه چې مردو ژوندي کړي دي دغسې فاصله موږ ته وتړلی شي، ځینې کړي او فصلونه به بچ شي. که دغسې نه وي نو موږ به کال په کال کډې په سر یو.
او خود مهرباني دې وکړي د حکومت اګریشن والا مهرباني دې وکړي موږ ته غاسین وکني باسي چې دغسې باټلۍ ورته وتړلی شي نو موږ به مخصوص شو صحیح ښه رحمت شاه څه به وایي څنګه چې د مشرانو خبر ورکړې زمونږ د دې ټول جلو ډیری تقریبا ډیره زیاته آبادي ده د ټولو همدغه یو مطالبه ده چې د دې سیند حد دې معلوم کړي شي او موږ تر دې ته پوښتنه وتړلی شي چې موږ به عمر له دې نه چې کوم دینو په امن کې شو او که داسې نه نو بل ځای کې سیلاب نه او دلته زموږ په کورونو کې اوبه بهیږي نو د حکومت نه مې دا خواست دی او خاص کر اریګیشن ډپارټمنټ نه زموږ ډېره زیاته ګیله ده چې لکه دا ستاسو ډیوټي راشه د سیند دا حد خو ګوره چې دا څومره دی او پاتې شوی څونه دی نو موږ خو دا اوس ستاسو ډېره شکریا ده کوو چې رالی موږ د خپلو ملګرو دغه کړی دی چې موږ به انشاءالله که دې باندې عمل درآمد ونه شو نو موږ به دا ټول کلي دواړه به راغونډېږو موږ به دا اریګیشن دفتر مخې ته احتجاج کوو که خیر هسې څوک دله راغلي دي چې سروې کړې ده یا څه دا زمونږ دا ډیری جلو چې دی نو دا خلک اړو په دغه کې حسابوي نه چې دا د ملکي سره نو ټیک ته دا لکه پستونو ځنګلو کې پروت دی خو دونه خو راتګ پکار دی که نه دلته موږ له هېڅ څوک نه دي راغلی چې لکه ستاسو څه تکلیف دی په تاسو باندې او څه دي همدغه روجې موجې چا راوړلي خپل تصویرانې ورسره وښکي دي او بس تللي دي باقي هېڅ چا مطلب د دې باره کې موږ عامو خلکو راوړي دي عامو خلکو راوړي دي انجیوګانو راوړي دي عام خلکو راوړي دي چا خیرات زکات وښکي دي موږ له د حکومت طرف نه اوسه پورې دا ټول ملګري ولاړ دي اورې خوري قسم چېرته کیلو روجې به هم نه راغلي نه دي راغلي چې بریا دي در تاسې نه چې بیا یېره کې ستاسو یېره دومره زیاته وي هغې پرون مې جلسه کتله په خیرانو ما چې دا کمې د اخر ډېر اوچت شو چې لکه په دې سیلاب کې د سستو کړل کتونکو زه دوی سین کوي او زه ورته لښتې وایم هغې خو دا مشر وایي چې زموږ په وخت کې دا غټ سیند و خو دا ځمکې لږې ګرانې شوې نو خلکو ایرس زیات شو نو دغه ایرس چې کوم دی د خلکو د تبه یوشي خو چې هغه ته لږه ځمکه زیاته شي دا وګورئ خو دا د دې خلکو قصور نه دی دا د دې محکمو او د منتخب نمایندګانو قصور دی سزا و جزا نشته لا قانونیت دی اپراب تپری ده غیر یقیني صورت خال دی تپوس پوښتنه نشته خارې ناپرسان دی او په خارې ناپرسان کې چې چا څوک کړه لا به کوي خو لکه دې خواره شروره ده دا وګورئ جي دا اوبه به سیده راځي خو لږې اوبه هم رازیاتې شو بیا په جلو ور روانې دي خواره شرور مې خپله پېژنګلو که جي څه نوم دی زما نوم خو صدام حسین دی او د دې جلو همیر هم ډېر اوسېدونکی یم علب خان به څنګه تاسو ته پته لګي حکومت چرچې دلته ډېرې دي خاص کر د پی ټي آی د کسانو چرچې ډېرې زیاتې دي خو تاسو دا حل په دې موقع باندې تاسو کتی شئ چې دا زمونږ سیند دی او باقاعده خلک چې کم دي خلکو پټي چې کم دي د سیندونو د منځ ته راوړي دي تپوس نشته دی زمونږ مشرانو چې کومې خبرې وکړې بالکل ټیک ټاک خبرې وکړې د دې چې کم دی اوسنی حکومت اریګیشن ډپارټمنټ دا چې کم دی نو د دې ذمہوار دي بله خبره دا د سیلاب راغلی چونکې زمونږ مشران خو چې اړو څوک راغلي نه دي خو زمونږ د دې ځای نه اوټ چې کم دی اخیستې کېږي د اوټ دپاره چې کم دی دا خلک ګوټ په ګوټ ګرځي خپل کمپین کوي خو چې بیا کله داسې قسم آفت راشي سیلاب راشي بیا زمونږ د خلکو تپوس نشته دی بالکل نشته تر اوسه پورې دا سیند را تاسو کتې شلب خان به چې کم دی تاسو ته وښوله د دې چې کم حد دی زمونږ مشران خبرې کوي چې د دې ډېر غټ چې کم دی حد دی دا ډېر هغه ځای کې دی باندې به یو بیړۍ ولاړه وه بیړۍ به چې کم دی ګرځېده او دا سیند اوبه چې کم دی کنټرول کړی وې خو څه ایرس دی خلکو چې کم دی پیچ ځمکې ګرانېږي روره ځمکې راوړې د سیند دی منځ ته راوړې دلته چې کم دی حدونه وکنیستل غټ غټ سوپیداران یې ورته وکرل او هغې کې چې کم دی اوس د اوبه کم خوځي نقصان د چارې نقصان زموږ د خلکو دی نقصان زموږ د دې غریبو خلکو دی په کورونو کې هم دانه دانه اوبه ګرځي سامانونه زموږ خراب شي خلک چې کم دی بې کوره شي دا خلک په څه کوي زمونږ حکومت ته دا خواستې سپیشل د دې ځای چې کوم نمایندګان دي منتخب شوي نمایندګان دي په اوټ باندې راغلي دي ډېرې غټې غټې به ویشتې چې موږ به دا چل کوو هغه چل کوو زه به د ایم این ایس ته ووایم څومره د پی ټي آی چې کوم دی کسان دوی ته به ووایم چې راشئ که نه د دې جلو د ریسین لږ تپوس وکړئ د دې خلکو لږ تپوس وکړئ تاسو خو صرف چې کوم دی نو زه راته قسم خورم چې صرف څومره ارګنایزیشنز دي که هغه خدایي خدمتګار دي کل خدمت دي نور دي هغوی چې کوم دی دغه خوراک چې کم دی را رسولی دی باقاعده دا خلک ګواه دي حکومت ته موږ ته وښیي چې کوم د حکومت طرفه چې کوم دی موږ له څه سامان راغلی دی یا د دې خلکو تپوس شوی دی تر اوسه پورې خو ما نه فضل محمد خان لیدلی چې دلته راغلی دی دا دانه بډې والي ګرځي ما خو د حکومت یو قسم ونه لیده تر اوسه پورې نو زما د ګورنمنټ نه دا خواست دی او سپیشل اریګیشن ډپارټمنټ نه چې راشد تاسو د دې تپوس وکړئ د دې حد تپوس وکړئ د ریسین حد چې کوم دی را کوم ځای کې مقرر دی باقاعده تپوس تاسو کې نو زه یو وارې بیا اپیل کوم محمود خان نه چې تاسو خو ګرځئ او دلته هم پرون ډېره غټه جلسه هم کړې ده
خو راشئ د حمید میاړي او د جلو لږ تپوس وکړئ نو زه بیا تاسو ته ووایم ډېره مننه. کتونکو 400 کې د ارزه دا خال دی چې کله دا سیلاب راغلی دی دا غروز نه موږ سره کرامت شاه چې کم دی هغه په رابطه کې دی نن پکې رو رسیدو. خو دا یو جنون مسله ده او د دې خلکو دې مسلې ته پاملرنه پکار ده. د دې خلکو دا محفوظه کول دي د سیاست نه بالاتر لږ د انسانیت قدر وکړي. دا د انسانیت د قدر خبره ده. نو بس عجیبه شان صورتحال دی کتونکو خو چرې دوی ته دا پوښتې ونه شوې نو د جلو خلکه چې لږ هم باران کېږي نو دوی به کورونه پرېږدي ولې مار خوړلې د پړي نه یریږي. هر سیلاب چې کوم دی نو دوی وایي هغه مشر خبره وکړه 80 کاله او 1 کاله عمر به وي موږ چېرته سیلاب نیو خراب کړی خو چې کله دې نه لښتې جوړ شوی دی نو زمونږ بدې ورځې شروع شوي دي. بس دې طرف ته د پاملرنه وکړي دا ویډیو سره شیر کړي خو دې خلکو ته ورسېده او چېرته پکې رحم راغی د خپلو مفاداتو نه رووتل د خپلو چرچو خرچو نه رووتل د خپلو درنو جلسو نه رووتل او دغه پرونی د جلسې دا خرچه چې کومه ده دی چې صرف دې سیند ته ویستې وه که نه نو دا سیند پرې جوړېده خو به چا ته وې. ډېره مننه.